हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। ढेर ग्रान क़दरमंदा मोहतरम पदे महफल के मौजूद ज़मा द डगर द कली सरा ताल्लुक़ लरुनको ढेर द्रनो मुअज़्ज़ज़ो मशरानो ख़ुगो ज़वानानो रुणो द बहर कलुना तशरीफ रावड़नको द पाटाई ज़िम्मेदारो द टोलुना अव्वल ज़ द दे कली द तंजीम द इरमान साहब मुशर्रफ शाह बाचा द ताज बहादुर खान او د دې سره چې څومره هم دلته ډېر تکړه او فعال او متحرکه ملګري دي د هغې شکریا ادا کوم چې خواري وکړله محنت یې وکړو تاسو ته دعوت درکو او بیا ستاسو شکریا ادا کوم چې تاسو دلته تشریف راوړلو مونږ ته مو عزت افضایي راکړله محترم ورونو د الیکشن ماحول لے پاکستان کے ہر پنځه کاله بعد الله رب العالمین په دې قوم باندې دا امتحان راولي چې ځان له خپل مشر په خپله وټاکه خپل قیادت دا په خپله غوره کا کم سوچ ستا خوښ دی کومه نظریه دې خوښه ده کوم فکر دې خوښ دی د هغې انتخاب ته په خپله باندې وکړه زه د نورو پاټو خبره نه کوم د هر چا خپله ناره ده څوک وایي موږ تبدیلي غواړو څوک وایي موږ د پښتنو حقوق غواړو څوک څه وایي څوک څه وایي د جمعیت علما څه ناره ده او د جمعیت علما د دې علماو د سیاست څه مقصد دی دوی ولې سیاست کوي دا یو سوال دی ما تقریبا 15 ورځې مخکې په خپله مدرسه کې د صحیح مسلم شریف درس دا بند کو دعا مې پې وکړله ځکه د الیکشن د کمپین ماحول تیار دی او دلته عوامو ته خپله بیانیه رسول دي خپله کارکردګي مخکې کول دي نو ما دپاره خو هغه ماحول د دې نه ډېر ښه نه چې ما ته مخامخ 55 طلبا د دوره حدیث ناست وي او زه د نبی علیه السلام د حدیثو کتاب مسلم شریف پڑھاوم اطمینان سره ناست دی په ګرمۍ کې راته پکې لګېدلې او په ژمي کې راته هیټر لګېدلی او شاګردان دي احترام کوي آخر دی سیاسی میدان ته د علماو څه مجبوري ده چې دوی اراده دوی تبلیغ دوی مدرسه دوی امامت دوی خطابت دا پریږدي ووټونه غواړي کمپین چلی الیکشن یې کوي څه دپاره کوي ولې زما وروڼو دین اسلام الله کامل مکمل را لیږلی دی په دې کې څه آیاتونه او څه حکمونه داسې دي چې هغه بغیر د ریاستي قوت نه او د حکومتي اختیار نه هغه آیتونه نه عملي کیږي لکه مثلا چا چې ناحقه قتل وکړو د قرآن فیصله دا ده د ده نه به قصاص اخیستلی کیږي کتب علیکم القصاص فی القتل دا د قرآن آیت دی خو په دې آیت باندې په دې محفل کې ناست ما او تا یو کس هم عمل نشو کولی چې راله چا پلار وویشتلو او زه د کوره تماچه راواخلم او د خپل پلار په قاتل باندې ډز کوم او وایم چې ما بدل واخیستل او قصاص دا اختیار ما ته هیڅ چاته نشته تاسو چېرته د مفتیانو علماو نه تپوس وکړئ دا اختیار چاته دی دا حکومت وقت ته دی دا قاضي ته او جج ته دی دا سټیټ اتارټي غواړي دا ولایت عامه د مسلمانانو غواړي ما او تا ته دا اختیار نشته دی د پاکستان وجود په دغه نوم باندې و چې پاکستان کا مطلب کیا لا اله الا الله د لا اله الا الله مطلب دا و دلته انګريز راغلی
او زمونږ او ستاسو په دې نظام حکومت یې قبضه کړې وه. دلته